السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زمون په میتھس کې دویم ټاپک چې دی څنګه چې موږ پلس کلاس کړی دی چې موږ ورته ایډیشن ویلی وو. اوس زمون ټاپک چې دی نو هغه دی سبسټریکشن چې هغې ته موږ په پښتو کې وایو د منفي سوالونه. منفي سوالونه هغه چې دی نو هغه د پلس د سوالونو په شانتې دي، لږ معمولي په هغې کې لږ غوندې فرق دی. هغه فرق چې کله ستا په ذهن کې کښېني نو انشاءالله هغه به موږ مثالونو سره چې دی نو هغه واضح کوو. نو هغه باندې به چې دی نو د ستا انشاءالله فردر ته په میتھس کې ښه کافي کیلکولیشن، حساب کتاب او دا څیزونه کولی شي. موږ سره موږ شروع کوو د سیمپل نه، بلکل اسانه چې دی نو موږ به د 2 ډیجټ نه سټارټ والو، د 2 حصو نه به موږ سټارټ والو او انتهایی اسانه طریقې باندې به موږ چې دی نو سوالونه خپل حل کوو. ما سره چې دی نو دلته کې دی 75 minus 23. 75 نه به موږ لرې کوو 23. زویا یو ماشوم دی هغه له مور ورکړئ د 75 روپیز. مور ولا سوره ورکړئ 75 روپیز ولا ورکړئ او هغه ته وی چې ورشه بازار نه څه سودا والا او ځان له پکې څه چپس والا او څه ټاپیانې والا وړوکي چې سوداګانې وکړئ نو هغه دې نه ولګولې ټوټل 23 روپیز. سوره دې نه ولګولې 23. اوس موږ سره دا دی چې دله کله مور 75 روپۍ ورکړې وي او د دې نه ولګولې 23 نو دې ماشوم سره سوره بقایا پاتې شوه. سوره ورسره بقایا سوره ورسره بقایا پاتې شوه. زمونږ لومبنې چې ما کوم تاسو ته ویلي دي چې په پلس کې او د ماینس په سوالونو کې په سبسټریکشن کې به د دې څیز ډېر زیات خیال ساتئ چې موږ سره ونس به د ونس نه یا به پلس کېږي یا به ماینس کېږي. خو دلته به موږ د ماینس خبرې کوو نو د ونس نه به ونس ماینس کېږي، د 10 نه به 10 ماینس کېږي، 100 نه به 100 ماینس کېږي، د 1000 نه به 1000، د میلیون نه به میلیون. نو موږ سره دلته کې دی 5. سوره دی 5. سوره دی 5. زه ولګېدم ما سره دا رب ایریا ده. ما سره څه ده؟ رب ایریا. او دا ستاسو ډېره اهم حصه ده چې دا به تاسو ځان له په کاپۍ کې بیله کړې وي او په دې کې به تاسو رب عمل کوئ. دې ته رب عمل به موږ وي او تاسو ورته رب ایریا وایئ. موږ سره دی 75. په 75 کې به موږ د 5 نه 3 ماینس کوو. نو زه ولګېدم دلته کې ما 1 2 3 4 5 لاینونه مې راکړل. څو لاینونه مې راکړل؟ 5 لاینونه مې راکړل. په دې 5 کې سوره نشته؟ 3 نشته. سوره نشته؟ 3. نو زه ولګېدم 1 2 3. ما دې نه څو لاینونه لرې کړل؟ 3. نو ما سره څو پاتې شو؟ 1 2. څو پاتې شو ما سره؟ 2. څو پاتې شو؟ 2 پاتې شو. زویا اوس ما سره 2 پاتې شو. اوس زه 10 ته راځم، هلته کې ما سره دی 7. نو زه به څو لاینونه راکړم؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. دې کې به لږ احتیاط موږ دا کوو چې موږ کوم لاینونه ډرا کړي وي، موږ دلته کې کوم پکچرز جوړ کړي وي یا کوم لاینونه موږ ډرا کړي وي نو موږ به دا خیال ساتو چې د هغې موږ کله کاونټینګ کوو، هغه شمېری کوو نو چې موږ بیا زموږ زړه ته په دې خبره اطمینان ورسي چې او زما کاونټینګ بالکل برابر دی. نو موږ وایو 1 2 3 4 5 6 7. څو دي؟ 7. اوس د 7 نه به موږ څه لرې کوو؟ 2. 1 2 مې دې نه لرې کړ. اوس ما سره باقي څه پاتې شو؟ 1 2 3 4 5. څو پاتې شو؟ 5 پاتې شو. څو پاتې شو؟ 5. نو موږ سره انسر سره دی 52. کله چې دې ماشوم پیسې وشمارلې چې بقایا ما سره سوره پاتې شوي دي نو هغه سوره راغلې 52.
طریقه ده چې دا تاسو چې دی نو په دې طریقه باندې چې دی نو په کاپای کې کولی شئ ځکه تاسو سره به ایبیکس خورځای کې نه وي چې تاسو د ایبیکس په مدد باندې چې دی نو دا شانتې وکئ تاسو چې دی نو په خپلو ګوتو باندې منفي سوالونه چې دی نو حل کولی شئ